چې زمونږ بازار کې چې کومې ګاړۍ ودرېږي ظاهره خبره ده ګاړۍ چې څوک چلی خو به غریب سړی ځان له به د ورځې چېرته 100-200 روپۍ ګټي خپلو بچو له حلال رزق خو نو چې هغه ګاړۍ په بازار کې ودرېږي هغلته الټرنیټ ځای نشته مجبوراً به په بازار کې ودرېږي دا د ټیمې ذمهداري ده چې هغه دغه ګاړۍ دپاره الټرنیټ ځای دوی ته پرووایډ کړي چې هغه ګاړۍ الټرنیټ ځای کې ودرېږي نو په کار دا ده چې په ثمرباغ کې یو داسې د الټرنیټ ځای دوی ته پرووایډ شي که فرض که بیا دوی ګاړۍ په دغه ځای کې ودرېږي ټیک ټاک د دوی ګاړۍ ضبط کولي په دوی باندې جرمانې لګولي ادې به څوک مخې له نه راځي څوک به د دوی سپارش هم نه کوي دویمه مهمه خبره دا ده چې زمونږ د ثمرباغ د اډه چې کومه ده که تاسو کتلي نو دا بالکل د بازار په منځ کې ده چې د بازار په منځ کې اډی نو ټیک ټاک ګاړۍ به بهر راوځي د سټینډ دپاره او بار اډه استعمالوي دا هم یو غټه مسله ده که فرض که د دې اډه د دغه ځای نه بل ځای ته متبادل ځای دوی له ورکړی شي دغه اډه هم د دغه ځای نه ختمه شي نو دا ټریفک به کافي حده پورې کم شي بل ایسی صاحب نو تاسو نوټس کې ما راوستی مو بار بار مې کوشش کړی دی تېر ځل تاسو کم دود فروش چې د په هغوی چاپه ولګوله او هغه تاسو وکاته چې دوی به دوه قسمه زه ډېر د افسوس دا خبره کوم چې دوی به دوه قسمه شوده ساتل یو به جدا ایښودي او هغه به تاسو نه ښوده چې کله به تاسو چاپه لګوله نو دوی به دا پټ ساتل سیکرټ چې کله تاسو اوس هغه کتلي به مې یا دواړه ځای نو ټیک ټاک مضر صحت دود میلاو په هلته پراته وو خرڅېده ټیک ټاک چیتې پخېږي خرڅېږي په هوټلو کې خو بدقسمتي څه ده چې تاسو هغه ومښوده چې پلاني کس دومره ملاوټ دی دومره مضر صحت اشیا په هغې کې موجود دي دومره پکې د اوبو ملاوټ دی خو پبلک اویرنس میسج خلکو ته میلاو نه شو اوس هم خلک ځي په هغه هوټلو کې چیس کي سبا به دغې بیمارۍ نه کینسر ته لګي مختلف قسمه امراضو سبب جوړېږي خو د پبلک اویرنس میسج د وجې نه میلاوېدو د وجې نه خلک په هغې باندې ونه درېدو اوس هم نن هم نه هغه دوکاندارانو هغه شوده منې کړي دي زه کولا ویم د باجوړ نه یو پیلډر والا راځي دغه شوده راوړي او په 80 روپۍ دی که به 100 روپۍ کیلو ورکوي نو په 100 روپۍ کیلو شوده چې میلاوېږي دا به شودې که څه به ظاهره خبره ده نو که تاسو دوباره بیا د هغې دوباره پراپر چیکینګ وشي یا که تاسو د هغې خلاف کومه کاروایي کړله چې هغه لږه شیر شي چې څه شوي دي چې کوم خلکو سره دغه ملاوټ مضر صحت شوده و د هغې خلاف څه کاروایي وکړه بله مهمه خبره ستاسو نوټس کې راولمه چې شاهي ټوریزم سپاټ دی چې ستاسو نوټس کې ما بار بار راوستی ده د جوزو نه چې بره لاړ شي روډ مکمل تباه دی کندې کپرې دی ګاړی نه چې زه یم انسان له پې پیدل تلل هم ګران دي هغه به هم سوچ کوي چې څنګه پې لاړ شم ګاړی خو ډېره مشکله ده او دې روډ له هر کال باقاعده د دې د کېدو دپاره او د کلینینګ دپاره پیسې وځي د صفایي دپاره نو که کاینډلي تاسو د ټایمې نه دغه ریکارډ لږ راوغواړئ تپوس وکړئ چې دا پیسې هر کال به څه کې لګي چې یوه کډه نه ډکېږي هلته کوم باران چې وشي کومې ملبې راشي روډ ته هغه نه صفا کېږي دا چېرته ځي بله مهمه خبره چې تاسو ته ما یو اپلیکیشن فارورډ کړی و بیا مې ډي سی صاحب ته مې اپلیکیشن وکړو خلک ځي شهید ته خاص کر د دې لوکل ایریا کسان کوشش کوي چې هلته لاړ شي د موسم د وجې نه لاندې ګرمي نو اکثر زنانه اوسئ چې زنانه راشي هلته پبلک ټایلټ نشته په یو ځای کې او پبلک ټایلټ دا خو د ټیمې جورسډکشن دی زما په خیال ټیمې کولی شي نو ټیمې یو پبلک ټایلټ که فرض کله یو هم جوړ شي د فیمیلز لپاره خیر د سړي به ګزاره کوي ځان له خو چې کم از کم د فیمیل لپاره خو یو پبلک ټایلټ وي چې خلک خو هلته په اسانه باندې چې څوک ځي چې ورځ خو پوره تېرولی شي که نه که څوک لاړ هم شي نو هلته صرف هغه ټیم ورښکاره شي بیا د مجبورۍ د وجې نه واپس راځي نو دا څو خبرې مې کولې ډېره مهرباني د ستاسو په نوټس کې